أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 خجنب یوکم درشم اسبارہ سورت حاقہ مکی سورت دے ترتیب کے یوکم اویا نمبر پنزول کے اویا نمبر سورت دے 69 پنزول کے دے ترتیب کے دے 78 پنزول کے دے آیت نمبر 1 نوالے آیت نمبر 17 پورے دن مخ کے صورت قلم سر بتے مخ کے صورت کے اثبات توحید اور رسالت شو دل تکي تخویف دنیاوی او اخروی دے منکرین و در توحید اور رسالت تا دویم ربطدار مخ کے دری اصول ذکر شل توحید رسالت و صداقت دا قرآن نبدی صورت کی بعد سلورم اصول ذکر کی اثبات د قیامت چې قیامت حق دے دریم ربطدار مخی تخویب دنیاوی یو نمونوا نو دی صورت کی بعد تخویب دنیاوی 5 نمونے ذکر کی سلورم ربطدار مخی صورت کے اویل عذاب الآخرت اکبر نو دلتا کی بدی صورت کی حیبت شان ذکر کی دا عذاب داور صورت سرا 5 نمونے ذکر کول د پارا د تخویف دنیاوی سمشه مسئلہ توحید در رسالت خلور یا اصول 4 امنه کنه منه نو مخ کی 5 قومونه ما برباد کړی تاسو بربادو ما در صورت داورا خلاصه د صورت سره راول عظمت شان د قیامت ذکر کړي بیا تخویف دے نزول العذاب په منکرینو د قیامت باندې بیا اصول ثلاثه ذکر کړي بیا هغه کې راول فساد د عالم دے فنا د عالم دا بیا احوال د قیامت ته قیام د قیامت دے بیا تقسیم ذکر کړي د قیامت والو د خلکو اخره کې اثبات د صداقت د رسول له نن سبق کی راول شان اس عظمت شان د قیامت ذکر کئ او د تخویف دنیاوی نمونہ پیش کئ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم بنامد اللہ چاہ مہربان دے خاص رحم والدیم الحاقہ یقیناً آپ یقینی آفت راتلون کے ملحاقہ سشید اغا یقینی آفت راتلون کے وما ادراک ملحاقہ تا سبتلا جس شید اغا حق و یقینی آفت راتلون کے
کذبت ثمود وعاد بالقارعه دروژن غړلو سمودیانو عادیانو بالقارعه غکړنګون کې ورازو تقرع یوما سورۃ قاریہ کی به تفصیل لذي القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه نو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا غورت بغړبيږي انسان په پشان د پتنګانو ګډوډ شي او وتكون الجبال كالعهن المنفوش اغورنه بشي پشان د وړېډت شوی څنګه وړېډ ډېندت سروال وزي د ډت سره داسې به دا غورنه د ډت سروال وزي نو قاریه مانس د غورت بکړنګيږي زلزلہ وي اچ کله زلزلہ راځي تاسو خیال نه کړنګيږي هر شي ګڼلو خره ورځيږي هر ځای را کړنګا شروع شي سمودیانو تکذیب کړو نو سمودیانو سره سجرو شو تخویب ذکر کړي فاما سمود سمودیان چې فاهلكوا بالطاغيه اغي هلاک لې شول پچغه سره الله جبريل ته وی چې غبيوا واما عاد وعاديان چې فاهلكوا بريح صرصر ناتيا اغي هلاک لې شول په هوا تیز او د حد ناوړي دونکي سره دومره تیز هوا و چې حد رفتار معلوم نو او هر شی ماتو سخرها عليهم چلے دلا دا هوا په دی باندې سبا لیالین و ثمانیت ایام اوش په او تورازه شروع پر د سار نه شروع شي وا بل شروع ماخام پورې چلے دلا فتر القوم فيها خالد القوم باغې کې سرع بهوش من براتو کانه ماجاز نخل خاویا گویا چې دوی ډډان دي د کجورو خاویا د یخ نشتري شي عادیان دنګ دنګو کنه چې دنګ دنګو چې پراتو تاوي چې کجوري پرتی دي او د ډډان د یخ ایستي شي دي فهل ترى لهم من باقیا آیاتین داغوی نسوک باقی پاتې شوی او خیرات وی وجاء فرعون ومن قبله راغ فرعون واغه سوک جدن مخکیو والمؤتفقات واغه کلی ولټکړی شوی قوم د لوط علیہ السلام سره راغ بالخاطئه په خطا سره بالخاطئه من په ګناه سره په شرک سره په بدعت سره فرعون په خطا سره راغ نو فرعون نمخکم خلق په شرک سره رالل او ولټکلی شوی کلی چې دی اغم په بالخاطئه اغم رااله فاسو رسول ربهم پس دوی خلاف کو رسول رب خپلو فاخذهم اخذه رابیا پس روی نزل دی پنیولو سخت سرا ان لما طغل ماو یقینا کله چې د حد نواوړې دی او بو حملناکم بالجاریه تذکیر د نعمت کی الله یو په شروع کې شپږ میاشتې باران ورېدو ازمک څنګه به شروع کړي نو د حد نواوړې دی نو حملناکم بالجاریه من تاسو سوار کړي په کیشته کې لنجعلها لكم دیر پارا چې موږ ګرځو دا واقعیا ستاسو د پارا تذکرتن د پارا د نصیحت وتعيها اذن واعيه او چې زیور کې دي تا غوګونه اوریدونکي غوګونه دا کیسه واوري یو ځای ولا ورکی اثبات د قیامت کې فیضانو په غفي سور کله چې بوکي والی شي په پیله کې نفخه واحده اپو کې بیاوی وحملت الارض اپور تبشیز مکاول جبال و غرنا فتوکتا دکتن واحدا پس او بگڑبولی شی بگڑبولو یو سرا او بٹکولی شی بٹکولو یو سرا فیوم ایزن وقات الواقع فدغ ورز با واقع شی واقع قیدون کی ورازو وانشقت السماء او بچوی او بشلیگی اسمان فهی یوم ایزن واحیا پس دا اسمان با پا دغ ورز کمزوری والملک ولا ارجائها ملائک پا دا دی پاترا پو باندی ویحملو عرش ربکا
اپور تکي به عرش درفستا فوقهم د دې د پاسه یوم ایزن په دغه ورځ سمانیا اتو پرشتو د الله عرش په اتو پرشتو نشري الحاقتو یقینی آفت راتلون کے ملحاقتو صد یقینی آفت راتلون کے وما ادراک ملحاقا تا تصبت راجس شیرے یقینی آفت راتلون کے کذبت سمودو دروجن کرنو سمودیانو وعادن وعدیانو بالقارعہ قیامت لرا فاما سمودو سمودیان چیو فاہلکو بالطاغیہ اغي هلاک له شول بچغه سرا و اما عاد واديان چیو فاهلكوا بريح صرصر ناتيا اغي هلاک له شول په هوا تیز حد ناوړي دن کې سرا سخرها عليهم چلیدلا دا هوا په دی باندې سب ليالين وسمانه سمانيه ايامن اوش په او تورزه حسوما فرلپسه فترل قوم فيها تالد قوم باغی کې سر عامل پراتو کانهم اجاز نخل خاویا گویا چې دا ډډان دي د کجورو د یخ نشتل شوی فهل ترى لهم من باقیا نو آیاتین د دې څوک باقی پاتې شوی وجا فرعون اور هغه فرعون ومن هغه سو قبله چې د نمخ کیو والمتفقات اور هغه خلق چې الټ کړي په الټ شیو بالخاطئه په شرک او کفر سره فاسو رسول ربهم پس خلاف کو د رسول رب پر فاخذهم اخذه رابیا پس روي نسل دی پنی ولو سختو سره ان لما تغل ماو یقینا کله چې او حد نواوړې دیو بو حملناکم بالجاریه من تاسو څوار کله پکشته کې لنجعلها لكم دغه پاره چې موږ وګرځو دا واقع استاو د پاره تذکرتن نصیحت وتعیها وزن واعیا او چې زه ورکی دی واقع تا غوګونه اوریدونکي فیضا نفخ فی سوره کله چې کشته پیش پیله والی پوکی والی جی پش پیله کې نفخه واحده یوش پیله یو پوکی وحملت الارض والجبال پور تبغلی شي اسمه گاو غرنا بدوکتا دکتن واحده پس ټوکړي ټوکړي بشي ټوټه ټوټه بشي په یو ټوټه کې دو سره په یو میزن وقات الواقعه پس واقع په دغه ورځ با واقع شي واقع کې دن کې ورځ وان شقت السماء وبشليږي اسمان فهي يومئذ واهيه يبد اسمان په دغه ورځ کمزوره والملك والارجائها او ملائک چې د دې پاترا باندې ويحمل عرش ربك فوقهم ورتکړي به عرش طرف ستاره د دې پاسه یوم ایزن بدغه ورځو سمانیا اتو پرشتو دعا